الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله مولانا العظيم. دا عربو د جاهلیت د زمانه هغه واقعات هم قرآن ذکر کوي او کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دعوت د نبوت وکړه مکه کې او مشرکانو با د نه منلو دپاره قسمه قسم بانې لټولي نو کله به یې داسې وویلي چې الله موږ ته پیغمبر رالېږلو بیا یې فرشته ولې نه رالېږلو او کله به یې داسې وویلي چې یو فرشته ولې نه راځي چې هغه تا سره ګرځي او هغه دې ګروي ورکړي چې او دا د الله تعالی رسول دی. نو مختلفې معنی به یې کولې دا ځمکه د مکې ټول غرونه دي دا ترې لرې کا په دې کې یو نهر روان کا په دې کې ستا باغونه وي ستا داسې کور وي دیرا و ډنډري ستا او د هغې نه تم خورې او موږ دې خورو. دا مختلفې بانې او مختلفې عذرونه به یې پیش کول د نه منلو دپاره نو الله رب العزت د هغې جواب ورکوي. ولو اننا الله فرمایي ولو اننا که چرې منګه نزلنا الیهم الملائکة نازل کو منگا دے نامنون کو قریشان و خلقو دا پرشتی رولی کو او پرشتہ دا پیغمبر پر حیث راشی یا پیغمبر دا گواہ پر شکل راشی. وکلمهم الموتا او خبریو کی دی قریشان و مشرکان سر مڑی راجوندی شیوگیو چی آو دا پیغمبر دا اللہ صحیح پیغمبر دا قرآن دا اللہ کتاب او دا حق خبره کوي. وحشرنا علیهم كل شيء قبلا او راجمه کو منګه په دې قریشانو او مشرکانو باندې هر یو څیز لره مخامخ او هر شی مخامخ راشي او دې خبرې گواہی ورکي چې واقعي دا خدای پیغمبر دی واقعي دا قرآن دا الله کتاب دی. ما کانوا لیؤمنون الله پیغمبر دوایی ودی باندې ډېر مخه پکېږه دا د ایمان دراوړلو جوګلا نه دي. ما کانوا لیؤمنون دا ټول کارونه کوشي بیا نه دي وی چې ایمان راوړي الا ان شاء الله مگر هغه بکیږي چې الله وغواړي. لکه دوی بیا ایمان راوړو فتح مکه کې 2000 کسان طلقا مسلمانان شي 2000 سړي زنانه خو هم دونه وي ولکن اکثرهم یجهلون. نو بیا دا چې دوی کومې خبرې په خپله وغواړي او د الله له طرف نه هغه خبرې منظور شي او هغه وشي نو هم دوی بیا نه مني ویاو ولکن اکثرهم یجهلون. اکثر د دې ناپوهې دي جاهلان دي یعنې په دې نه پوهېږي چې زمونږ د دنیا او د آخرت ګټه په څه کې ده تاوان هم په څه کې دی او د دې نه لوی جهالت په نور څه وي چې سړی په خپل ګټه تاوان نه کوي. وکذلک جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی وی
ته تسلی حاصله کا کنن د مکی په د عمل په ښار کې ته زما دعوت د دین پیش کې او خیر خلکو ته رسوي او ستا دشمنان پیدا شوي په دې خلکو کې او ستا سر دشمنان نو ته تسلی حاصله کا ستا نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي دا هر پیغمبر دپاره په امت کې دشمنان پیدا شي دا کېدی نه شي چې ته د حق خبره کوې او ستا مخالف دي په دنیا کې دی او هر څوک یې تا په شاته وایي چې شا بسې ځوانه نو داسې نه کېږي ځکه چې قرآن وایي وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا پیغمبره صلی الله علیه وسلم دقسې لکه چې ستا په مکه کې دشمنان دي ګرځولي دي موږ د هر پیغمبر دپاره دشمنان او دا دشمنان دوه قسمه دي شیاطین الانس والجن هغه شیطانان چې د انسانانو نه هم دي او د پیریانو نه هم دي دا دوه قسمه شیطانان انسی او جنی دا د هر پیغمبر دپاره په هر زمانه کې موږ دشمنان ساز کړي دي یوحی بعضهم الى بعض وړاندې کوي او پیش کوي بعضی انسی شیطانان او جنی شیطانان یو بلتا زخرف القول ملما وینا ډولې کړې شوی وینا غرور د پاره د دوکي ورکول زخرف اصل کې سرو زرو ته وایي او په قرآن مجید کې یو صورت را روان دی انشاءالله که خدای ژوندي پاتې کړو نو سورې زخرف د هغې نوم هم دی نو زخرف اصل کې سرو زرو ته وایي او چونکې سرو زرو د خلکو په ذهن کې د زینت او د ښایست لوی وجه ده چې د دې نه ډېر ډولې شیانه شوي ډېر قیمتي دي نو زخرف القول معنا دا ده د هغه وینا ته خلک وایي چې د هغې باطن سخی د هغې باطن غلطي او رنګ یې وله ورکړی ښایسته و لکه په طور مثال ګیلټو له سړی د سرو رنګ ورکړي دقې ته زخرف ورکول هغه وینا چې ښایسته کړی شوې ده په دروغو باندې او په پروپیګنډو باندې او د څه لپاره دا وینا ښایسته کوي دا انسی شیطانان او جنی شیطان پران په خپل کور کې غرور لپاره د دوکاول د خلق په دې دوکه کوي ولو شاء ربک خو شوی وی د رب ستا پیغمبره ما فعلوه دوی به دا کار نه وی کړی که ستا رب وغوښتل دوی به دا کار ونه کړي بیا فذرهم پرېږده دوی لره وما یفترون او هغه چې دې ځانه سازوي دا مشرکان او دوی چې کومې منصوبې سازوي کوم پروپیګنډې کوي کوم الزامات لګوي دې ته غوږ مه ږده ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرجوه وليقترفوا ما هم مقترفون دا ملما کلام دا مزین کلام چې باطن اصغا دی او پاسې ورته ډېر ښایسته شیونه دې تاو کړي دي دا د څه لپاره دوی کوي نو للغرور ولتصغى إليه أفئدة الذين دا هغې سره کېدی او دې لپاره دا ملماو دا مقفا کلام چې کومه دی نو دا دغه کوي چې ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة دې لپاره چې مایل شي دې خبرې ته د ملما کلام ته د مزین کلام ته مایل شي دې ته اړونه دای کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې دې لپاره دا انسی شیطانان او جنی شیطانان ناست دي او دا قسم خبرې سازوي رنګدارې خبرې سازوي هغې له رنګ ورکړی مزېدار غوندې دې لپاره چې کم باطل پرست په دنیا کې دي او کوم ایمان نه راوړونکي خلک دی چې د هغې ټول وروڼه دې ته واپس شي او وليرزوه په سند کې دې راټوه هلکه زبردسته خبره په لاس کې راغله یو ځل دی چل شوی موږ
سره لانا ته وکړې شوړا مای کې یو کس وا په خواته له نو وینا دې چې وسمړل نو اګوړي ته تلې اګوړي کې مام سبق کوي نو اګوړي ته تلې بیا دا سبق نه پاتې شو بیا راغلی و یو ورځ دلاړو زه سمون د مون سره یو دغه زمونږه ما مرګره دی یعقوب خان ډېر هوښیار سړی دی نو موږ لاړو نو هغه ډېر اشنا و نو کېناستو څه خبرې کولې زما ورسره ما دلته ځمکه هغې سورکې دپاره مې کار کوو قبضه کړې مې نه وه نو دا هغه سره کېناستو نو خبرې کولې نو ما داسې دلایل د الله تعالی په وجود وویل ځکه چې هغه سړی هر ځای کې چې پاتې شو خو بیا دې بل لنډ کې کمونستانو سره تعلقات نو ما یو دلایل په دې ډېر ویلو ما چې کده باندې الله رحم نو چې ما بس نو هغه ته چې یاره یعقوب خان لاله مولوي صاحب زبردست خبرې وکړې زبردست هغه څنګه هغه چې دې کوم مطلب واخیستو یاره ما غوږونه وکړو پرې پوهېږي چې هغه ته رضا له خپلې خبرې ایستلې ما د هغه د اصلاح خبرې کولې نو دا وليرزو دې لپاره چې په سن کې دی لاره وليقترفو ساس کې دوی ما هم مقترفون خبرې چې دوی دغې ساده وي په دغه خبرې ساده په خپل کور کې او ډېرې زبردست خبرې کوي لکه زمونږ خلکو ته چا وویل چې مونږ به تاسو له بجلۍ راولو نو هغې ورته چې اول مونږ له کور پیدا کوي اول را له کور پیدا کوي بیا به بجلۍ راولئ استا سوچ وکړئ زه بجلۍ راوړم ته ما له کور هم پیدا کړې چې په بجلۍ راته ولګېږي افغیر الله ابتغي حکما آیا پس سوا د الله نه ولټوم ستاسو لپاره یو فیصله کن دا مشرکانو د پیغمبر خدا نه تپوس وکړو سوال یې وکړو چې مونږه که د یهودو د نصاراو نستا باره کې مونږه تپوس وکړو نو دا به څنګه وي چې ته واقعي د الله پیغمبر یې دا قرآن واقعي د الله کتاب دی که نه نو هغه دا خبرې چلېدلې نو قرآن نازل شي او ورته وویلي چې افغیر الله ابتغي حکما تاسو چې د یهودو او نصاراو نه حکمین په دې منځ کې کېنوئ نو پیغمبر ورته ووایه د الله نه بل یو فیصله کولو منم حالانکه هو الذي الله غذات دی انزل الیکم الکتاب مفصلا چې نازل کړی دی تاسو کتاب مفصل کتاب دی داسې څه مسله نه ده پاتې شوې چې په دې قرآن مجید کې هغه مفصله ذکر شوې ده د قرآن په موجودګۍ کې بل یو کتاب او بل یو عالم کینو ما هغه زما او ستا منځ کې فیصله وکړي چېرته دا کار والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی هغوی ته موږ کتاب ان یهود و نصارا یعلمون پوهېږي چې انه منزل من ربک بالحق یقینا دا قرآن نازل شوی دی د جانب د رب ستا نه په رښتیاو سره فلا تکونن من الممترین مه کېږه ته د شک کوونکو نبي علیه الصلاة والسلام باندې به دونه زور دوی واچوو او د هر طرف نه به جرګه راتله او او پیغمبر خوا ته به یو لالچ ورکوو چې که د الله تعاون نه وی نو ډېره ګرانه وه دا بیا الله ورته وفرمایل چې فلا تکونن من شک کوونکو نه ونه سازېږي پیغمبر خوا شک نه کوي د هغه یقین و علماو تا ته وایي هسې نه چې د اسلام په باره کې څوک بدرهه کي او د اسلام په باره کې درته څوک داسې لچکري وکړي چې دا اسلام درته بدي ښکاره شي د دې په باره کې د شک پیدا نه شي وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم بجنگ احزاب کې 12,000 فوج ابو سفیان زوی د حرب برابر کړی و
او په مدینه باندې یو فیصله کن حمله کوله او نبی علیہ السلام ته جواب ملاو دغه ملاو شو جبرئیل راغی چې دا کسي ابو سفیان یو لوی فوج 12000 برابر کړي په مدینه حمله کې نبی علیہ السلام مشوره وکړه خبر او مال ته کوم چې کله ورسوږي دا سورہ احزاب کې وایي دا ورته تفصیل کوو اوس لاندې خبره کوو نبی علیہ السلام د سلمان فارسی په مشوره باندې چې هغه ورته ویل چې موږ په خپل فارس کې موږ او دشمن برا باندې زورور او ډیر باو نو موږ ورکلی نه کنده تاو جوړه کنده چې دشمن براته وږي ته برا کوزیدا نو سړو په نيزو په تورو په غشو باندې شته او زنانو په صوباړو باندې او کانو باندې شته بس څنګه به شو په تختید نبی علیہ السلام دا مشوره لري غوړ شو سلع غر چې اسوتلی د سلع غر تا د مسجد نبوی نه په قبله باندې دا په ور پریواته باندې د سلع غر شاته نبی علیہ السلام 8.5 کیلومتره یو سره یو کړل اول ته دی پی سی واچولا داسې چونه واچولا چې دا وکړي 15 غزه جوړ او 15 غزه پل او دا لسله کسله ورکړه نو یو ځکه د لسو مرګرو مخې ته یو غټ راغی زه دې زمانہ خبره دا څنګه غټ راغی چې په هیڅ نه ماتې دو نو هغه مرګرو لسو ویلې چې څه چلو دا نقشه بدل کو دي دا د څه راته او کایدا دا خونه ماتي ولکه پیغمبر خدا په خپل پیغمبر خدا په خپل په لاسو کو څه کې په بل ځای کې شامل یا رسول الله دا څه چلو شو نبی اکرم عزت درکم په خپل او راغی ورکو شو او هغه ماتول چې ورته وایي او بل ورته وایي د ګټو ماتولو هغه واغستو او دا یو فرمایل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا ورشودا کلمه د پروردگار ستا صدقا په اعتبار د رښتیا او سره او عدل او په اعتبار د عدل او د انصاف سره او گزارې ولا ورکا او داګه یو لمبو وتا یو لمبو شو او بیا ورته راوړو دا کلمې ویل چې تمت کلمت ربک صدقا وعدلا گزارې ولا ورکا اول گزار باندې یو حصہ وړو شو په دویم باندې د نیمه نو واوړې دریم ځل باندې وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا بس گزار چې ورکو کانه مات شو داګینه یو لمبل اړلا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو چې کتابه گزار ورکړه دین به لمبو خطا دلته سوري دی ویلاو ویلا ما چې والا نو د شام او د روم مانای راته وزریدل او چې ګل گزار می ورکو نو د پارس مانای راته وزریدل بلاش طریقه او خبره وکړه او ان شاء الله دا مستاسو دسترسکیږي ځکه چې کوم شو او هغه وخت منافقان ته موجود ها ول په خپل کور کې رضانه کنده وباسي او مرګرو سره د شام او د روم د مانو او د پارس او د ایران د مانو خبرې کوي منافق بار ځکه منافق یې خدای سره کړی اره دومره لوی هستی په باره کې دا خبرې کوي تمت کلمت ربک پوره شوې ده کلمه د رب ستا صدقا په اعتبار د رښتیا او سره الله چې کوم خبره کوي دا الله نه رښتینی څوک نشته ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا وعدل او د انصاف په لحاظ سره هم د الله کلمه پوره شوې ده لا مبدل عن کلماته رشتره هیڅوک بدلونکي د خبرو د الله چې کوم خبره وکي ارکانی کرخیږي او هو السميع العليم او دا الله اوریدونکي د هر څه په دې په نیتونو د هر چا باندې وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان تتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون وسړی سوچ کی دغه مکه دا پرې کې پیغمبر خدا چې مرګري
او نور ټوله آباد دنیا کفر نیولې ده او خو دې ټوله مکه د کفر ډکه ده دا ډېره ګرانه خبره چې یاره غالب اکثریت یو طرف ته دی او دلته غالب اقلیت دی دا کامیابي به څنګه راځي پیغمبر خدا صلی الله تعالی تسلی ورکړي او دا خبره کوي کله تمام دنیا یو طرف ته شي او یو حق پرس بل طرف ته کامیاب وي ځکه چې حق پرس کار سره دا کامیابی سره د الله رضا حاصلول هغه ته د الله رضا ملوي وان تطع قوما پیغمبره اکثر من فی الارض دا اکثر خلقو چې په ځمکه کې دي کله اکثریت تابع شوي دي اکثریت خبره دې ومنله بزلوک عن سبیل الله خطا به کې د دین د الله نه ځکه چې اکثریت څنګه دي یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مگر د ګمانونو وانهم الا يخرصون دلی دوی مگر درو وایي یخرصون په معنا د یکذبون دي اصل کې خرص تخمینی ته وایي دا پرتولیان دي تخمینی لګي تخمینی یو شی په پیژنیم نو او دا په باره کې ورسې د علم خبرې شروع کی چې دا دونه دی او ته ورته دونه نه نږدې کېږي او که دونه نږدې شي بیا خو دا پورې خلي او که ته لرې هلکه ته یې پېژندې سره اوسه پورې تا دا معلوم نه کړي چې دا څه شی دی دا څه جریاسیم دي دا څه هوا ده څه شی دی دا د الله رب العزت خبرې بس د امت ته خبر شوی دی د مجموعه امت دا ټوله دنیا ده که نه د الله خبر دی الله دې راضي شي دا شی ان ربك هو اعلم بمن يضل عن سبيله واعلم بالمهتدين یقینا رب سا هو اعلم دې خواقب دې من پاغ چا يضل عن سبيله چې خطا شوی د دین د الله او د لارې د الله نه کوم څوک چې په غرور باندې سر شوی دی او د الله دیني پرېښی عمل نه معلوم دی وهو اعلم بالمهتدين او دا الله واقف او عالم دی په هدایت مندونکو باندې هدایت من خلق او گمراهان الله تبارک فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنون وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين دا مشرکان ولا خبر کولا چې مسلمانانو ناشنا مسلمانان یې چې خدای ملکی نو هغه نه خوري او چې دې خپل ملکی نو هغه خوري دې خبره ته وګورئ چې خدای ملکی یا مردار دې د خدای مړ یو چې به حلالي به مړ نو چې خدای ملکی هغه نه خوري او چې دې خپل ملکی ولالي کې نو هغه خوري دې خبره ته وګورئ نو الله رب العزت کو فرمایي دا خبرې ګوره تاسو ته کوي کی فکلوا فسخري مما دعي مذبوحون ذكر اسم الله عليه چې دا الله نوم په والي ولا لیکي ان كنتم بآياته مؤمنون کایي آیاتونو دا الله یقین کوونکي مؤمنان او مالکم سشوی پتا سبانی الله تاکلوا مما ذكر اسم الله عليه چې نه خورئ تاسو هغه چې د الله نوم په یاد کړی شي حالانکه وقت فصل لكم یقینا تفصیل سے بیان کړی الله تاسو ته ما حرم علیکم هغه چې محرمات زه په قرآن بیان کړ سورې مائده کې راته ټول بیان محرمات تاسو الله خو دې دي دا تا چې ویلالي کدا خو ته نه لري الله درته ویلالي او تا الله وې دا زمانوم په والا کته چې حلال او د غیر الله نوم دی وای زم مردار ده الا مستورت ملای مگر هغه محرمات چې تاسو مجبور شئ دولګي نمرې صادقيږي نو وسوله
وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وإن كثيرا يقينا ډېر د خلقنا په دنیا کې ليضلون بأفواههم گمراه کوي خلق لرا په خپل پروپاګاندا باندې افواه د پوښ جمع ده خلی ته وایي د خلی خبرې ته وایي نو ډېر داسې خلک دی چې ګمراه کوي خلکو لره په خپلو پروپاګانډو باندې بغیر علم په ناپوهۍ سره ان ربک هو اعلم بالمعتدین یقینا رب ستا واقف دی په زیاتي کوونکو باندې کم خلک چې هغې په هره خبره کې زیاتې کوي الله ته معلوم دی الله ورله سزا ورکوي وذروا ظاهر الاسم وباطنه پریدای ښکار ګناه لرا وباطنه او پریدای پټي ګناه لرا مشرکان د عربو چې نو په ښکارا په پټه زنا باندې هغې اتفاق و چې دا که څوک کوي نو کوي دا به یې بده نه ګڼله خو ښکاره زنا به یې بده ګڼله ښکاره زنا به یې بده ګڼله قرآن فرمایل چې وزرو ظاهر الاسم ښکاره ګناه پرېږدئ هغه چې په ډاګه باندې ګناه کوي د بغایاو سره د ډمو سره چې هغې جنډې په کورو درولي او ګوړې لګولې چې څوک راځي دا په پاکو ملکونو کې شته وباطنه او دارنګې پرېږدئ هغه پټو ګناهونو لره نو ظاهر اسم ظاهر زنا ده چې په ډاګه باندې کوي دا هم پرېږدئ څنګه چې مشرکان هم دې ته بد وایي وباطنه او پټ هم پرېږدئ او دا یې معنا ده چې ظاهر الاسم ښکاره ګناه چې هغه زنا کول دي د بغایاو سره ډبو سره وباطنه هغه چې پټه چې زنانه ځان له ارباشان نیسي او هغې سره زنا کوي دا هم مفسرین ترجمه کړی خو بهرحال عام مسلم دا چې حکم دا وشو چې مؤمنانو ظاهره ګناه او پټه ګناه دواړه پرېږدي موږ هم اوس دا مسله ده که چې که په رضامندۍ باندې څوک بدفعلي او ناکاري کوي نو دا دومره جرم نه دی که نه دا زمونږ قایدین چې دي قایدین د انګریزان یادو نو دا ځکه چې موږ خو هغې قدم دی او موږ یې ورپسې ږدو د هغې په خپه باندې نو هغې اوس هم دا خبرې کوي په زور باندې که چا څوک مجبوره کړه نو دا سزا ده دا سزا ده ان الذین یکسبون الاسم یقینا کسان چې کسب کوي ګناه لره سیجزون بما کانوا یقترفون پس در ده چې بدله به ورکړی شي دوی ته بما په سبب د هغې چې وکړي د ځان یې سازول کول ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وانه لفسق دوی په موږ باندې موزاره خوړه که نه چې لکه په خپله خدای مړکې نه خوري چې په خپله مړکې نه خوري الله تعالی ورته وایي ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه مه خورئ هغه مذبوحه چې یاد نشي په هغې نوم د الله لکه په هغې د غیر الله نوم واخیستی شو د غیر الله په نوم باندې نامزد شوی دی دا به نه خورئ دا به نه خورئ وانه لفسق دا د غیر الله په نوم حلال شوی شی دا عین نافرماني ده دا د فسق شی دی یعنی عین فسق دی دا فسق معنا ما تاسو ته کړې وه الخروج عن طاعت الله د خدای د منلو نه وتل دقه فسق دی وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم او یقینا شیطانان پیش کوي او ورچوي یعنی وحی کوي یعنی ورچوي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته قسمه قسم خبرې د دوکه کولو لیجادلوکم دې دپاره چې جګړه وکړي تاسو سره هلکه نن چې ورسره کښېنې که نه دا سوال پرې وکړه دا سوال پرې وکړه دا سوال پرې
وإن تعتموهم مؤمنانو كتابي شوي دي مشركانو إنكم لمشركون يقينا تاسو مشركان يي زګه چې رضا به شرک دا شرک دی ته چې مشرک لګړای ورکه هندو سره یارانه کې او هندو سره دوستی کې دې علاوه سری کتاب ځان سره هندو کوي سیکانو سره غړای ملاوي او سیکای يهودي او فرنګي سره ورځي او فرنګي او يهودي ورسره ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون يوزلي أبو جهل ملعون نبي عليه الصلاة والسلام सफिया का वर्तवे कि सूटा वर्तवे तो होशान वर्तवे बागी बानी ए पेरा चोल बागी और सरद बदी मुएरी हज़रत हमज़ा ला बरे वल्लेन के मज़हब के अबू जहल मर गए देला ख़कार द पार तले दे ख़कार न रागे चावर के जिस्ता और अरसर खुनन दी सड़ीरे बरसुलूकी करेगा दे अबू जहल ना संग वेदास बस अगर सब तैयार लिंदो वर सरवा अखकार न रवानु लिंदा के और अगर शे के को रागे पर दो पर पास बोल रहे जदो तो शोर का तो बादे और तो होई वली उता जमा दे पर और रबानी कना बादे और तो जरूर वही खुले और तो पसरला چې دا غره دا ته دنه خبري دې مونږ او تاسو سره نسبت کوي دې مونږ ته ودا کما کړ دي ګټو څه دي زمونږ عقلونه مونږ خلکو کې بدنام کوځه بیا کړی او دې زمونږ پلاران ته ګمراهان ستاګي او دې چې کوم نه نو ومن باندې خپل پلارانو دین پری حضرت ابزور گواہی چې تاسو نه زیات به حقوق په دنیا کې څوکي چې د الله رب العزت په دی باندې ګټو عبادت کوي کانو عبادت کوي تاسو رب سفیع طالب څوکي او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت یو مسلمان شي قران نازل شو او من کان میتا آیا آگا سوچی بی مڑا دلتا مڑی نا مراد آگا مڑی نه چا ساتھی ہوئی آگا چی دا ہدایات و تعلیمات و مڑی دا اسلام کافر و مشرکی فاحییناو پجودے کمانگا آگا پنور دا ایمان باندے لکا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید الاسلام وجعلنا له نورا او گرزوں ددے دد پارارنا یمشی به بالناس سی پخلقو کی پدیرنا باندے تاچی تد اللہ کتاب ہوئے تا تبایرنا ملاوش تچنے معاشری تروزی دیر خلق ورطا کاغو آگخ کاری سوک بدی سکوگی اور سوک بدی سکوگی چا بسر اسپان در رکوک شوئی او چا بخود راکت شوی دا ټول ورته بیا کاغذ کار نو څه کوي چې وګرځو داغه د پاره منګ رڼا سی په دې رڼا باندې په خلکو کې ورې تور تیارو د جهالت او د کفر کې د اسلام لار ورته ښکاری په روان دي کمن مثله فی الظلمات آیا د دې په شان د هغه چا چې پروتي په تیارو کې د جهالت او د کفر دا تیرې تر چاپی راته وشوي ليس بخارج منها نيوتن کې د تیارونه لکه ابو جهل دا ټول برابر دي چرته نشي کېږي كذلك زين للكافرين دکسي خيسته شوی دي کافرانو ته ما كانوا يعملون اغا چې دوی سکای دا دوی چې سکای
دا د ډول خبره ده چې دوی ته دا ښایسته شي چې د لوی خدای په ځای باندې سړی بت ته سجده کوي د بت لپاره نذرانې کوي دا او د هرې ګناه نه مخ نه اړوي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الله فرمائي وكذلك جعلنا في كل قرية دقسی ګرځولې موږ په هر کلي کې اکابر مجرميها هغه غټایټ نافرمان دغه کلي په هر کلي کې چې کومه غټایټ دي چې هغې ته ته ورته څه نوم یې ورته کېږي جاګیردار ورته وایي که سرمایهدار ورته وایي دا په هر کلي کې الله وایي دغه اکابر موږ د دغه کلي مجرمان ساز کړي او د هغې وجه دا ده چې د مال او دولت چا سره زوري نو هغه به خامخا په ګناهونو باندې زړه وړي ابه قتلونه هم کوي ابه زناګانې هم کوي ابه شرابونه هم څکي ابه په عوامو باندې او په خپلو کلیوالو په ظلم هم کوي اکابر لیمکروا فیها دې دپاره چې پټ پټ تدبیرونه وکړي په دې کلي کې د اسلام خلاف د پیغمبر خدا خلاف د هر حق او صداقت خلاف چلونه او تدبیرونه وکړي الله فرمایي وما يمكرون الا بانفسهم دوی چلونه او تدبیرونه نشي کولی مگر د هغې وبال الا بانفسهم هغه واپس کېدونکی دی د دوی په ځان باندې بل ځای کې الله قرآن کې وایي ولا يحيق المكر السيء الا بأهله ناکار تدبیرونه دا واپس کېږي په هغه چا چې څوک یې کوي وایي ته چې د بل سړي په لار کې ګویې کوي که نه کله به ستا هم د دې ګوی په غاړه باندې لاري ګوی کې به پرېوځي من حفر بیرا لاخیه فقط وقع فيه چا چې ورور مسلمان ته ګویې وکړېسته الله به پرې خپله ور واچوي وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون دوی پوهېږي نه ځکه دوی ځان سره دوکه کوي ابدي زندګي لګیا ده بربادوي واذا جاءتهم کله چې راشي دې کافرانو مشرکانو ته یو معجزه قالوا لن نؤمن وایي دوی موږ ایمان نه راوړو په دې باندې حتی نؤته مثل ما اوتي رسول الله حتی نوتا حتی چې راکړی شي موږ ته په مثل د هغې چې ورکړی شوي دي پیغمبرانو د الله ته الله اعلم حیث یجعل رسالته الله پوهېږي په هغه ځای باندې چې ګرځوي په هغه ځای کې خپل رسالت او پیغمبري سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زردا چې وبرسي فساد ته چې نافرمان دي صغار سپکواله او ذلیلواله ونزع الله باندې وعذاب شدید او ورسي دوی ته عذاب سخت بما كانوا يمكرون فساد داږي چې دوی پریبونه او چلونه کولو دا ابو جهل او د سره نور مرګریم دي نو ناستي او پیغمبر خوا قرات ویو نو ابو جهل نا هغه بل مرګري ته پوسو کو چې سړی خیال لري سړی په باره کې ویار څه خبره ده چې د مکې د مشرۍ تمام مرتبه او رتبه دا د دې پیغمبر کورنۍ قبضه کړي کله زمزم واکې دوی دې که جنډا اوچتول دي د قوم په یو طرف باندې زیر چا سره مقابله کوي مشري د دوی ده حجابت او چاوي د دوی په کورنۍ کې ده او دا ټولې مشرۍ د دوی دي
نو تا راته ووایه چې دا ټول پرې قریشو کې د دې بنو هاشم شو نو دې باقي ټولو قریشو څه شو راته ووایه په الله مې دې قسمي کوي منم چې څومره د په شان ما ته وحي لېږلی لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله اچھر ایمان نه راوړم په د باندې حتی چې راکړې شي مونږ ته نؤتى مجهول صيغه متکلم آ گیا حتی چې راکړې شي مونږ مونږ ته په مثل د هغې باندې چې ورکړې شوي دي پیغمبران د الله ته چې څو الله پیغمبر نه احساس کړی نه منه الله اعلم حيث يجعل رسالته جواب دے الله خواکب دے پاگا چا چې وګرځي الله پاک خپل پیغمبر ایلرا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چرتا او چرتا ستا غوندې غدار او دوکمار او چلمار ابو جهل دا دواړه برابر یې تاسو الله چې پیغمبري ورکوي نو الله عالم الکل دی هغه زم پیژني سيصيب الذين اجرموا ذره ورسيا کسان ته چې مجرمان دي لکه ابو جهل او داغه مرګري صغار عند الله سپکواله پنځ الله باندې نور سپکواله باندې رسي چې په بدر کې د مجاهدینو د لاس نو وجلې شو مسلمانانو د لاس او په نور باندې پراتو دا رنگونه بدل شو او په اخر کې نبی عليه السلام ویل چې ویني سي خپینا او کلمې بدر کوی دی واچو د دې ځای ډیر زیات صغار او ذلت نور سکه دي شي وعذاب شدید او دې لپاره عذاب سخت دی چې قیامت کې الله سره ورکړي او دا ولی بما كانوا يذكرون دا سوال دي چې وځي مکرونه او تدبیرونه د اسلام او پیغمبر اسلام خلاف کوي ما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومن يريد الله فسوق اراده کی الله ان يهديه جلار خيدتا چاته چې الله لار د اسلام او لار د هدایت او د کامیابی چاته اراده وکي نو يشرح صدره للاسلام داغه سینه کولاو کی سینه داغه اسلام د پاره اسلام د پاره د سینه کولاو شي د اسلام هر خبره په خوګه لګي د اسلام هر خبره منلو ته تیار دي د په اسلام کې بدایو خبره به بدل لګي صحابه ته پوښتنه کوي چې الله پیغمبره دا شرح صدر څه وایي وی چې الله رب العزت د سینه او زړه بس دغه هدایت او تعلیمات او کولاو کی او ټول پکې نوځي نو صحابه ویل چې هل لذالک من علم چې دې بس علامه چې موږ وایو چې دانی سینه الله او زړه الله اسلام ته کولاو کړی دې سره خشتا کنه نو نبی اکرم ویل چې او دې لپاره نه خشتا نخیدار چې الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور جناب رسول الله ورته ویلي نخیدار مرګرو چې د دې سړي سینه اسلام ته کولاو شي دا به نه خي چې د ټول مینه بل اخرت سره تو ډېر ټول تیارې او منډه بل اخرت ته پاره الانابه الى دار الخلود پدې کې بمینای هغه کوټه چې آدمي شو سي درو نه جنت والتجافي عن دار الغرور او دکې به بے وفایي وي د کور د دوکې نه چې دنیا ده د ټوله توجه به دنیا ته بیا نه دنیا ته ور ضرورت په انداز دی توجه ورکړي چې دا یو ضرورت دی به د دنیا کې ژوند نه دا نخ شوالي او نوري نخ خودري په حدیث کې تاسو ته ما دی
ومن يريد چاہتا چه اللہ ارادو کی ایوزلہو چه بیلاری کی اغلرا چه اغا بیلاری کی اللہ پاک یشرح صدرہو ضیقا حرجا اگر زی سینہ دو تنگا ضیق پمانا دا سینہ ولرا تنگ کی حرجا انتہائی را تنگ کی دا تاکید دا سولا دا سینہ تنگ کی اسلام دا خبری پکې نه ورننوزي دا حق خبری پکې نه ورننوزي او څنګه تنگ شي د اسلام خبری منل ورته دونه ګراني کأنما يصعد في السماء ته وایي دې مجبور کولې شي په خطر باندې اسمان د اسلام یو خبره د باندې دونه بدلږي لکه دته چې وایي اسمان ته وایي نو اسمان ته دې نشي غته ودارنګ د اسلام یو خبره نه كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دقسی گرزی اللہ بد گندگی لرا رجس گندگی توای گناہون توای شرک و کفر توای دقسی گرزی اللہ گناہون لرا على الذين يؤمنون پاکستان شیمان نراوڑی وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيم دا لار د اسلام لار د رب ستا برابر دا برابر لار دا بل ځای کې مرাজি هذا حدیث کې مرাজি چې دا زما لار دا فاتبعوه بل ځای راځي قرآن کې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل دار د دې وجنا نبی علیہ السلام یو ځل مرګرو سره ناس دي زما کناس دي نو داسې شپږ کیلې ساده داسې شپږ داسې یو مخامخ کیلې راکله داسې خطي مستقیم او عمودي په شکل باندې او بل دې شپږ داسې کیلې کېږي شپږ دې طرف ته کېږي بے صحابوں نے تپوسو ویدا سیدی صحابہ عجیب خلقو اغیب اللہ رسول بتی خبر ممکن کبھا نپید الممکن نبی علیہ السلام ویلی دا نیغ لار دا هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دا زمان لار دا اللہ لار دا اسلام دا دی تابع شو او دا چاپیر شپک دسی او شپک دسی دا دول شیطانی لاری دی او دا علی لاری پر سر کی شیطان ناز دی شیطان او بلی صورت مستقیم تی سوکسی دورانی سی جی دس راشا دا کامیابی لاردار ناسی زوین دی حدیث مانتا سو نظر واچا ہوئی چی پا دول سلارو پا دا علی لاری پر سر پیغمبر خدا کو شیطان ناز دی او خلق راکای دا بلی صورت مستقیم بلی سر راتاو خواهی چی سوک پی ناز دی چی منگورتا راکای جناب رسول اللہ ولدی جہان میں کرے لولی امامان ابتلی دی لولی محدثین ابتلی دی اور سو منگا استاس وار دے لولی دنیا بار منگا استاس لیلاری کا سمنا دعوت خرق لور اتاسو ماتا ہوئی اور چاوانی دعوت مخبل ماحول کی لئے و بازار کے اسے کی بازارین لب دعوت ہوتی و زمیدار کے اسے کی بھی والا خلقوں کی اغیلہ التبا التا تندی بھی والے اگیل با التا دعوت ہوتی او گلکاران لبا دلکارای او باچایانو سرجناشتی اگیل با التا اگیتا بلار خیر درست لار بخیر وکیلانو سناسی وکیلانو کے بکار کے انجینیرانو کے ناسی انجینیرانو کے بکار کے یو زیکم سڑید دین ماپ ندے چلے با دعوتی اللہ نور مو غټه خبردار چې جمعه ته لاړ شو موږ کو بس موږ ډیلې پاتره کړ بس وهذا صراط ربك مستقيما دا اسلام لار درفستا برابر دا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقینا تفصیل سے بیانو موږ آیاتونه د پادا قوم یذکرون چې په نصیحت قبلای لهم دار السلام د
د دې خلکو لپاره چې تابع د صراط مستقیم دي کور د سلامتیا دی عند ربهم فریض د رب د دوی باندې وهو وليهم د الله مددگار د دوی دی دوست د دوی دی بما كانوا يعملون دا په سودا کې چې دوی عمل کو دنیا کې دا لري کو عملونو وجوا دارالسلام د جنت نوم دی دارالسلام کور د سلامتیا آی کې د هر عیب نه او د هر نقصان نه او د هر خفګان نه روغ جوړ وای باس الته به بیماری کې نه الته به مړکی کې نه الته به دین خارجي کې نه او ولیهم او د الله دوست دوی دی په سوداګي چې بیا عمل کوي د الله مینه او محبت پتا سره راځي چې د الله په بندګۍ کې ځان ستړي ويوم يحشرهم جميعا هغه ورځ یاد کوي چې راجم وکي الله دې ټول را اولین و آخرین مشران او کشران پیغمبران او امتونه ټول به الله راجم ورته وایي با یا معشر الجن ډلې د پیریانو قد استكثرتم من الانس یقینا تاسو زیات کړیو د انسانانو نه ځان لتابدار گمراهان پیریانو تاسو ډېر انسانان خطا کړی او خپل تابعین ګرځولي دي وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم دا وبوي دوستان د دې شیطانانو د پیریانو نه د انسانانو نه چې کوم دوستان دي دا به د پیریانو خپل دوستانو ته وایي وقال اولیاءهم من الانس وبوایي هغه دوستان د دې پیریانو د انسانانو نه په قیامت کې دوی خلاف خبره به الله ته وکړي چې ربنا استمتع بعضنا ببعض ای زمونږ ربا پیدا اخیستي وه بعض زمونږ په بعضو باندې بعضو پیریانو په بعضو انسانانو باندې پیدې اخیستي وي هغه پیدا سوه نو هغه پیدا دا وه چې دوی به دا مالونه به سرول نو کله کله به ناوخته شو نو ګړې مړې به یو کنده کې راټولې کړې او ویل به زه پناه حاصلوم په سردار د دې وادي باندې نو سردار د وادي به پیرې یاد او داسې روایتو کې راغلي دي چې داسې یو پلار او زوی دي هغوی ګړې سره او ناوخته شول یو شرمخ رامنډه کړه او ګډه یا د ګړې بچی ونیو په مخه هغه بوډا وایي ای د دې خړګۍ او د کندې سرداره پناه حاصلوم په تا باندې زمانه ګړې وتښتو یا د ګړې بچی وتښتو یو آواز راغی حتیفي شیطان آواز وکړو چې ای سرحان ای شرمخه پرېږده بس هغه پرېښود لکه هغه هم پیرې او دا یې ګمراه کولی د دې وجې نه دغسې مختلفې پیدې به انسانانو په پیریانو باندې حاصلولي او پیریانو څه پیدې حاصلولي نو هغه خپله دا خبره چې دا انسانو خو پخوا د انسانان نه یېرېدي اوس خو دا انسانان دونه بېکاره شو دا په منګه پناه حاصلوي نو شیطان پیریان زړور شو او دا بریتونه ته اولو چې بس انسانانو زمونږ ملکي او مشري ومنله نو د هغوی پکې دغه پیدا وه د مشرۍ لپاره خلک څومره پیسې لګوي مشرۍ لپاره خلک څومره دروغ وایي مشرۍ لپاره خدای الله او رسول هم دوکه کوي او د مشرۍ لپاره خلک د اسلام لار هم بندوي تاسو ورته نه ګورئ
تب چې پیری پرې تا کو بشری کو څه چلو شو یو غټ کار دی پکې وای استمتا وای با چې پیدا واکسه بازو کو بازو وبلغنا او رسیدلیو منگا اجلنا اللذی نیٹی خپلی آگیتا اجل تلنا چیتا منگ دا پارا مقرر کڑیوا چا مرگ دے مرشو او رالو دے لگتا قال اللہ ورطوی کسی پرے دے النارو مسواکم اور زید طول استاسو دے کتی او کستا یار پیرے دے زیب جہنم دے مسوا ٹکانی توئی زید اسدلو دے خالدین فیہا ہمیشہ بوسے گئی پدی اور کے الا ما شاء اللہ مگر اگا چی دا اللہ خوخشی دا اللہ خوخشی نو آگا بعض علماء دا خبر کئی چی دا آگا ٹیم دے چی پدی بانی پیسل اوشی او جہنم تے روان کی نو د محشر نه لاوتې نه دی او میدا جهنم ته رسېدلی دی دا منځ کې ماشاءالله غټې دی او زه محشري صاحب کشاف هغه هم دا خبره کړې ده چې د ماشاء الله نه معنا دا ده چې دوی کله د ګرمۍ نه تنګ شي نو دوی به الله ته چغې سازي چې الله مخ اوسو نو الله رب العزت با دغه ګرم جهنم نه او ګرم دوزخ نه به یخ دوزخ ته وځي چې هغه ته زمهریم وي نو هلته به دومره یخني دا وي وشي او دونه یخني به راوالي چې الله مونږه جهنم ته ورسوي یطوفون بینها وبین حمیم آن قرآن کې دا بل ذکر شي نو دوی به راچغې وهي د ماشاء الله معنا ده دا چرته نشي کېدلی چې الله جهنم ته کافر بوته نو غریبیایي تر وباسي اگر چې الله پرې مجبور نه دی کړو وباسي رو رښتین شي خو الله د خپل وعدې خلاف نه کوي الله تعالی جنت په کافرانو حرام کړی ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمت والا پوهه دی وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تکسی نولي بعض الظالمين اڑو منگا بعض ظالمان تا بما كانوا يكسبون سوداگی چلی کسب کئی چونکہ ظالمان پر خپل کور کی اور ظلم کی وڑا لرا ندی وجنا اللہ تعالی وی دا بعض ظالمان ما بعض تو راړو زکه چې کسب د ټولو یو دی او دایم ترجمه ده چې ونولي